الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله مولانا العظیم. نو مخکې دا سیاق او سبق را روانو چې الله رب العزت له اسمان نه اوبه راوریږي او د هغې په ذریعه باندې الله وایي موږ میوې پیدا کو مختلفة الاجناس او مختلفة الالوان، جنسونه بدلی، رنگونه بدلی، او څنګه چې په دې میوو کې قسمه قسم رنگونه او جنسونه دي، نو دارنګې په دې غرونو کې هم دقسې مختلف رنگونه او جنسونه دي. نو ځینې پکې سپین دي، ځینې سره دي، ځینې تک تور دي. نو الله رب العزت فرمایي ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك. د خلقنا او د زندسرنا والانعام او د سارونا الله پیدا کړي دي مختلف الوانه، چې مختلف دي جنسونه او رنگونه دي. کذالک په مثل دغه باندې چې کوم منګه مخکې په غرونو کې او په میوو کې مختلف اجناس او انواع ذکر کړه، نو د هغې په شانتې په انسانانو کې مختلف اقسام دي. بعض انسانان سور رنگی دي، بعضی کسان سپین رنگی دي، او بعضی کسان تور رنگی دي، بعضی کسان زیړ رنگی دي. څنګه چې په میوو کې اقسام دي، نو دارنګې او په غرونو کې اقسام دي، نو دارنګې په انسانانو کې هم اقسام دي. او دواب او دارنګې چارپایه دغه چې کوم دی زندسر، دا وحوش طیور چې ورته وایي، دا څومره او حشرات الارض هم ورته وایي، دا چې څومره دي دي کوم دقسې مختلفة الانواع او مختلفة الاجناس الله پیدا کړي دي. جنسونه بدل دي، شکلونه بدل دي، رنگونه بدل دي. اول انعام دارنګې د چارپایانو نه الله تعالی اوښان دي، غواګانې دي، میخې دي، ګړي دي، بیزې دي. دا الله تعالی پیدا کړي دي او د دې هم مختلفة الاجناس. یو د جنس د اوښ ځان لري، د میخې او د غوا ځان لري، د ګړي او د بیزې ځان لري. نو اجناس هم مختلف دي او رنګونه هم مختلف دي. د اوښ یو شان رنګ دی، د میخې بل شان رنګ دی، د غوا بل شان رنګ دی، د ګډې بل شان رنګ دی، د چیلۍ بل شانتې رنګ دی.
نو ومن الناس والدواب والانعام او پیدا کړی الله د انسانانو نه د زندسرو نه او د چارپایانو نه مختلف الوانه چې مختلف دي رنگونه دي او دا الوان ترجمه جنس هم شوی دی یعنی مختلفة الاجناس او مختلفة الالوان دي اوس په دې باندې څوک پوهېږي په دې نکته باندې څوک پوهېږي چې نه الله تعالی دا اشیاء ټول مختلفة الاجناس او مختلفة الانواع او مختلفة الالوان ولې داسې کړي دي دې باندې صرف علما پوهېږي هغه خلک چې د الله په مخلوق کې فکر کوي تدبر کوي او هغوی له الله سمج او پوی او علم ورکړی نو هغه خلک په دې پوهېږي اما دا ځناور چې دي چې دا خوري او څکي او بار ته ځي د دې باره کې خو قرآن وایي اولئک کالانعام بل هم اضل سبیل د دې مثال د دغه عوامو مثال د چارپایانو دی بلکې دین هم بدتر دي ځکه چې غوا او میخه چې په کور کې څوک دیکبال کوي نو پیژني او د کور ته خلک ډېر ځي راځي او چې څوک ورته اوبه نږدي څوک ورته ګیا نه اچوي څوک یې سوري ته کوي غرمو ته کوي نه نو پروا هم پرې نشته او که هغه انسان کور ته رادننه شي ډول ورته پاسي او لکۍ ورته ترنګوي نو څاروی هم خپل محسن پیژني خو نامرد انسان خپل محسن ونه پیژنده چې هغه الله دی نو الله فرمایل انما یخشى الله خامخا یریږي د الله نه من عباده په بندګانو د الله کې العلماء عالمان کوم خلک چې د الله رب العزت په باره کې علم لري د الله جلال او د الله کمال ورته معلوم دی د الله قدرت ورته معلوم دی د الله علم ورته معلوم دی او د الله تمام کمال صفاتیه ورته معلوم دي تمام اسماء ورته معلوم دي نو هغوی د الله نه یریږي او څومره چې الله تعالی څوک ډېر پیژني نو دومره د الله نه به ډېر یریږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګ ته وایي والله انی لاتقاکم زماری په الله قسم دي زه ستاسو ټول نه زیات د الله نه یریږم ځکه چې پیغمبر اسلام علم په الله باندې زموږ د ټولو نه زیات و نو په دې مخلوق کې علما قدرې د الله تعالی نه یریږي څنګه چې حق د یری دی او دی وجنا زمون کتابون لیکلی دي چې کوم عالمي او د الله نه یریږي نو دته عالم ویل نه دی پکار د دې لایق نه دی چې تاسو ورته عالم ووایئ ځکه عالم وایي دی ته چا به د الله نه یریږي هغه به د الله نه یریږي یو قرات دلته بلم دی غنو قاریانو نقل کړي او امام ابو حنیفه نه نقل شوی دی او قرات دا دی انما یخشى الله من عباده العلماء او په دې قرات باندې د یخشا معنا یعظمو دی بیا معنا سره یعظمو نو معنا دا شوه انما يعظم الله من عباده العلماء الله تعظیم کوي او غټ ګڼي په بندګانو د الله کې عالمان د قرآن و سنت عالمان
الله رب العزت په نظر کې ډېر لوی خلق دی. نو دا یو قرات هم ځان سره یاد کړئ. او حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله دا قرات دی د هغه او د بعضې قاریانو دا قرات دی چې په الله باندې به پیښ ووایي او په علماو باندې به زور ووایي. اوس خو الله دا منصوب دی ځکه دا مفعول واقع شوی دی، علما مرفوع دی ځکه دا فاعل واقع شوی دی، او بیا به عکس وشي. نو الله به مرفوع وي او علما به منصوب وي. خو معنا به دا به کنایه د تعظیم نه، دا معنا چې الله د علماو نه یریږي، الله د علماو تعظیم کوي، تکریم یې کوي. دا یې معنا. ان الله عزیز غفور، یقینا الله پاک چې دی زورور دی، نو د سره څوک پنجه نشي والی، او غفور دی د دې باوجود ګناهونه معاف کوي. ان الذين يتلون کتاب الله، دا اوس د علماو صفتونه دي. ان الذين يتلون کتاب الله، یقینا کسان چې لولي کتاب د الله لرا، د الله د کتاب تلاوت کوي، د الله د کتاب درسونه کوي، د الله په کتاب کې مشغوله دي. واقاموا الصلاة، او درې مونځ لرا، وانفقوا، او خرج کوي، مما رزقناهم، بعضې د هغه مال نه چې موږ ورته ورکړی دی، سرن پټ، وعلانیتا او ښکاره، یرجون تجارتا لن تبور، دوی امیدوار دي او امید ساتونکي دي د داسې یو تجارت لن تبور چې هېڅ چېرته به دا هلاکېږي نه، او دا به هېڅ چرې کوټه کېږي نه. دا داسې تجارت دی. نو ان الذین یتلون کتاب الله، څوکي دا الله کتاب څوک لولي، دا الله دی کتاب درسونه څوک کوي، عالمانی کوي. دا صفت دی مفسرین وایي د علماو، او د علماو یو ډېره لویه منقبه دلته ذکر شوې ده، د علماو یو ډېر لوی شان ذکر شوی دلته. نبی علیه السلام فرمایي چې فضل العالم علی العابد، فضل د عالم په یو عابد باندې شپه ورځ نفلونه کوي، که فضلی علی ادناکم، لکه زما غوره په تاسو کې په یو ډېر لاندې انسان باندې. او اقاموا الصلاة، مونځ ودرئ، مونځ کوي څنګه چې د مونځ د کولو حق دی، د هغې فرایض، واجبات، مستحبات، سنن، د دې ټولو لحاظ ساتي، جامې ورته پاکې ساتي، بدن ورته پاک ساتي، او مونځ چې کوي نو پوره په خشوع او په خضوع سره یې کوي، پوره په عاجزۍ سره یې کوي. او وانفقوا، او دا هم نه دی چې یوازې شیخ دی نفلون له زور ورکړی دی او نور جیب کې لړمانان دي، ګوتې ولې نه وړي. چېرته د الله د دین دپاره خرچه په کار وي که نه، نو دی ورته ګوتې اچوي بیا. او وانفقوا مما رزقناهم، دې مفسرین لیکلي دي، وایي د مؤمن بټوه ده که نه، دا د حق دپاره بیرته کېږي، د حق کار دپاره دی د بټوې نه وایي روپۍ روځي، دا د ډمامو دپاره نه، د پالتو خرچو دپاره نه، د اسراف دپاره نه،
د کار په وخت کې به د هغه پیسه د هغه د جیبه راوځي. دا سفیان ثوری رحمت الله علیه ډېر مالدار و. نو هغه سبا په درس کې د همیانۍ د روپو پرته وه. نو چې کله به دغه وکړه دا درس به بس کو، ډېر لوی محدث دی، نو بس هغه دا به اوسه ښکلولی او بیا ویله لولا هذه الدرهمات لتمند لنا بنا بلو عباسي. وی که دا روپیګۍ راسه نه دی که نه، وی عباسي خاندانو د ظالمانو باچیانو به زه خپل رومیان ساس کړی وی، ما باندې بیا خپله پوزه پاکوله. دا درباري مولیان نه دا ټول دا د ظالمانو له پوزې پاکوي، ځانیوان له بوټان پاکوي درباري مولیان چې. نو خمال پیغمبر خدا وی د خمال د ښه سړي دپاره ښه شی دی. بس خمال درې الفاظ دي. خمال د ښه سړي دپاره ښه شی دی. او څنګه چې ښې وخوري پخپله په خپلو بچو او ښې وسکي او د الله په لار کې ورکي، دا خمال دی او دا ښه سړی دی. وما سوا ذلک فذاهب و تارکه للناس. دا یار دی، د دې نه علاوه دا یار تلونکی دی قبر ته او دا پرېښودونکی دی خلکو ته، دا مال خلکو ته پرېږدي. نو پې بیا هغه لوبې وکړي، هغه دی مې پې ګډی اکثر وسیارونه پیدا کوي، د ګناه کارونه پې کوي او د پې ځان دغه کړی. نه یوازې نپلو له زور نه ورکوي. وانفقو خرچ کوي مما بعضې د هغې مال نه. الله ټول نه غواړي، ټول مال الله د چا نه غواړي، الله یو برخه غواړي چې تاسو له درکړي، ما دله درکړي دي. یعنې زما مال دی او زه یې درنه غواړم او ته مال نه راکې. سرن مانا پټ، زکات پټ به ورکې. زکات دا نه لکه نفلي صدقات شو، وعلانیتا او زکات. زکات به په ډاګه ورکې چې خلک در باندې دا ګمان نه کوي چې هلکه ډېر مالدار دی او زکات نه ورکوي، بدنامېږي به. او سري صدقات به داسې ورکې، حدیث کې راځي چې په ښي لاس باندې سړی ورکوي نو ګس لاس ته نه خبرېږي، چې داسې پټې ورکوي. او د پټو او د ښکارو یو په اویا درجې باندې فرق دی. ځکه چې ښکاروالي کې ریا طرف ته تلل دي، او کوم عمل کې چې ریا راله الله پې هېڅ بدل نه ورکوي، په هغې باندې هېڅ بدل. نو الله فرمای یرجون، دا نیکان تجارت امیدوار دی دی تجارتا، دوی تجارت کوي، دا سی تجارت امید ساتی لن تبور لن تهلک، چې هغه نه هلاکیږي، هغه نه کوټه کیږي، چې ګینې بیا د دې به مارکیټ په ختم شي او بیا به د دې قیمت نه وي. نه نه. او د هغې وجه دا ده چې داسې تجارت چې په هغې کې ورکوونکی او اخیستونکی الله رب العزتي. نو ستاسو د هغه تجارت په باره کې څه دغه دی، او هم کوټه شي، او هم بیا سره شي، او هم بې برکته شي. نه نه نه، چې الله په هغې کې اخیستونکی او خرڅوونکی. او هغه دغه دی چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله د مؤمنانو نه د هغوی نفسونه او ځانونه د جنت په عوض کې اخیستي دي. موږ او تاسو ګورئ دا خپل ځانونه، خپل مالونه، خپل بچي دا الله له ورکړي دي، او په څه کې هم ورکړي دي؟
په عوض د جنت کې ورکوي چې موږ ته به الله جنت راکوي. نو چې دا وعده څوک نه پوره کوي او دا معاهده څوک نه پوره کوي نو دا تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ دی که نه. ځکه قرآن وایي والعصر ان الانسان لفی خسر. زمارې په زمانه قسمي چې هر انسان په تاوان کې پروت دی. اوس دا کار ولې الله وکړو؟ لیوفیهم چې پوره ورکړي دې خلکو ته اجورهم مزدورۍ د دوی او ویزیدهم من فضله او زیات کی دوی ته د مهربانۍ خپلې نه. یوازې مزدوري نه بلکې انعام هم ورسره ورکوي. انه غفور شکور، یقینا دا الله بخونکی د ګناهونو دی او شکور قدردان دی. دا هغه ورکړو د بندګانو او د شکور معنا دا مبالغي صیغه ده. انتهایی شکر گزار دی الله او د انتهایی شکر گزارۍ معنا دا ده په لږ عمل باندې ډیر اجر ورکوي، په لږ عمل باندې ډیر اجر ورکوي. دا دې آیاتونو ترجمه وه. نو دې کې یو څو خبرو ته اشاره راله. یو خدا چې بیان مظاهر القدرت والعلم الالهی، یعنی بیان د هغه ځایونو چې قدرت او علم الهی په هغې کې پړکېږي، چې هغه اختلاف د رنګونو دی، د طبایعو دی او د ذواتو دی. او دویم العلم سبیل الخشیه، علم د یری لار ده، علم د الله نه د یری لار ده. فمن لا علم له بالله فلا خشیة له. د چا چې د الله په باره کې علم نه وي هغه د الله نه نه یریږي. تاسو دې دنیا باندې نظر واچوئ، که د خلک د الله نه یریدلی هم دا کارونه به یې کولی چې د الله دین د الله په ځمکه کې نه پرېږدي، د الله قرآن د الله تعالی په مخلوق باندې په نافذ کولو د نه پرېږدي. دا که یریدلی هم د دوی به دا حالتو، ځکه چې الله وایي انما یخشى الله من عباده العلماء. او دریم دا فضلو تلاوت القرآن، د قرآن په تلاوت کې ډېر لوی فضیلت دی. قرآن ډېر ویل. تاسو چې دا احادیث وایي که نه نو تاسو به حیران شئ چې د صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن سره کوم ګهره تعلق او همدا وجه ده چې دا قرآن تلاوت کوي او د په معنا یې پوهېږي نو بیا به ستا زندګي برابري، ته به په درسته لار روانې. دا چې تاسو ګورئ نو بس قرآن له توجه وه د صحابهو، قرآن ته به یې ترجیح ورکوله، شپه ورځ به یې د دې تلاوتونه کول، مسائل به هم د دې نه معلومول. و اقام الصلاة او غوروالی د اقامت الصلاة او د ورکولو د زکاتونو د صدقاتو، چې د الله په لار کې زکات ورکوي او صدقات ورکوي. څلورما فی وصف الله تعالی بالغفور والشکور، الله تعالی صفت ذکر شو چې الله غفور دی او الله قدردان دی. دا ولې؟ ترغیبا للمذنبین، دا ګناهګارو ته ترغیب دی راشئ خدای غر کړو، کار څومره ګناهونه هم کړي دي ان یتوبو، توبه وباسئ توبه. وللعاملین ان یزیدو، او کم کسان چې لګیا دي عمل کوي په شریعت او اسلام باندې، الله هغوی له ترغیب ورکوي چې تاسو لږ نور هم پکې زیاتې وکړئ، لږ پکې خواږه شئ، لږ پکې خواږه شئ. دا دی آیاتونو ترجمه او تشریح وه. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوه کړي.
سره سره د الله موږ په باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. څوک ولا کار کوي کامیابی کی، څوک مخالفت کې هدایت ورته وکړي، که بدقسمتۍ تباهي.